بیا فحملته نو دا چې کومه دی حمل دی ونیو په عیسی علیه السلام باندې فانتبذت به نو دا جدا شوله به په عیسی علیه السلام باندې مکانا قصیا هغه لرې ځای ته قصیا چې کوم دی دا لرې ځای ته ویل کېږي ځکه مسجد اقصی ته مسجد اقصی ځکه وایي چې دا لرې او د مدینې منورې او د مکې مکرمې نه نو دې وجې نه ته مسجد اقصی وایي دا قصي دا لرې ځای ته ویل کېږي دا چې کله هغه حمل ونیولی شو نو بیا لرې ځای ته هغه لاړل دا لرې ځای کم ځای نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په دې کې چې دا لرې ځای دا وادي بیت اللحم وه دا دغه ځای نه چې کوم دی لاړله د خپل اهل عیال نه بیت اللحم ته د فار دی چې خپل قوم ورته هغه پیغورونه او دا خبرې ورنه کړي اوس د دې د حمل دا مدت څومره وه نو په دې کې د مفسرینو کرامو اختلاف دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کې فرمایي چې دا حمل د بیبي مریمې په عیسی علیه السلام باندې او دا ولادت او پیدایش د عیسی علیه السلام دا فی ساعت واحده په یو ساعت کې الله تبارک تعالی خپل قدرت سره کړي په یو ساعت کې دا حامله هم شوله او په دغه ساعت کې د دې چې کم دی هغه حمل بیا وزېږېدلی هم او دویم قول پکې د مفسرینو دا دی چې هغه حمل موده د دې 9 میاشتې وه لکه څنګه چې د نورو بیبیانو هغه حمل مودی او دریم قول پکې مفسرینو دا هم کړی دی چې د دې د حمل موده هغه 8 میاشتې وه او یو بل قول پکې چې کم دی هغه د 6 میاشتو هم شوی بهرحال عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې ترجمان الامت دی حبر الامه دی ترجمان القرآن دی دا قول پکې دا دی چې دا حمل او دا پیدایش دا په یو آن کې شي په یو وخت کې شوي دي نو دا دغه حمل هغه مسله شوله او د دې د عمر څومره د دې حضرت مریم علیه السلام په دې وخت کې نو دې کې تفسیر بغوی نقل کړی چې دا د 10 کالو په دغه وخت کې او د دې چې کومه دی د دې واقعي د عیسی علیه السلام نه مخکې 2 حیض راغلي وو یعنی دغه وخت چې کوم دی بلوغ ته رسېدلی وه 2 حیض پې تېروتي وو بیا چې کله د دې دغه حمل د زیږېدلو هغه وخت راغی نو په اجاءها المخاض راوستله د مریم بی بلا المخاض هغه درد لنګون الی جذع النخلة هغه ډډ د کجوري ته دغلته دغه دشتو بیابان کې هغه ډډ د کجوري وچه کجوره وه تفاسیرو نقل کړي دي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک په حواله باندې دا وچ کجوره و دا هغې وچ کجورې هغه ډډ ته چې کوم دی یې ډډه ولګوله لنګانه خو ډېر زیات دړي هغې ته یې ډډه ولګوله قالت او فرمیل یا لیتنی یا کاش ما لره متو قبل هذا چې زه مړه شوی وی د دې ورځې نه مخکې او دا ورځ مې نه وی لیدلې لکه یو خو د لنګانه هغه چې کوم دی درد شو بل د دې مبارکې سره یاره دا وه دا ډېره پاکه بیبي وه او د ډېر پاک خاندان نه وروستو بیا واقعه روانه ده چې هغه قوم ورته هم داسې ویله چې ستا مور خو هم ډېره پاکه بیبي وه پلار دې هم ډېر پاک و نو ته خو د داسې خاندان نه وې چې داسې نمونه کار ستا سره وکړی شو نو دا ځکه وایي دا کاش او تمنی ځکه کوي او افسوس ځکه کوي چې دا ډېر د پاک خاندان نه وه یا لیتنی متو قبل هذا کاش ما لره چې زه مړه وی د دې ورځې نه مخکې وکنتو وی زه نسین هیره کړی شوی منسین بلکل پرېښودی شوی چې بلکل له خلکو هېر کړي وی پرېښودي وی زما بحث مباحثه داسې خدای پاکه د دې ورځې نه زه مخکې ګرځېدلي وی نو چې دا تمناګانې او افسوسونه شروع کړو پناداها نو آواز وکړو دې ته من تحتها لاندې د دې نه نو دې کې 2 ترجمې دي لاندې د دې نه یعنې دا چې په کم مکان کې وه د دې مکان نه لاندې د یو بل مکان نه دې ته آواز وکړی شو او یا دا د من تحتها ای من تحت الامرها د دې د امر او د دې د حکم د لاندې دې ته آواز وکړی شو الله تحزني چې ته مه خفه کېږه قد جعل ربک په تحقیق سره ګرځولی دی رب ستا تحتکې لاندې ستا نه سریه چینه نو عام مترجم ته څومره مترجمین دی او دا ترجمه کوي نو دیو د سریه معنا په چینې سره کړې ده خو مفسرین کرام د سریه معنا په واړه نهر سره کوي چې سریه معنا وړوکی نهر نو دا څنګه پیدا شو یو قول په دې کې دا ده چې د عیسی علیه السلام چې څنګه پیدا شو نو د خپله خپه یې غزي له راوتړله نو د هغې نه چې کومه دی نهر جاري شو او دویم قول پکې دا ده چې جبریل علیه السلام دغه ځای له چې کوم دی هغه لاس په غیرت سره پرېښودو نو د دغه ځای نه نهر جاري شو وهز الیکی او خوځوه ځان طرف ته بجذع النخلة
هغه ډډ د کجوري تو ساقط علیکې روا بچی پتا باندې رطبا جنیا تازه کجوري. نو دا د دې مبارک د پاره چې کم دی کرامت شو چې یو خودی د پاره په غدشتو بیابان کې اوبو الله تبارک تعالی رازنده کړی او دویم د خوراک سامان چې هغه کم کجوره و چکله کوا دغه وچ کجوره چې دی لاس ورړو هغه الله تبارک تعالی په یو آن کې شنکړه په یو آن کې میوه نیولې او په یو آن کې چې کم دی هغه میوه پخې شو په یو آن کې په دې باندې راو غورځولې شوې. دا د دې لپاره کرامت شو. د کرامت اثبات چې کم دی د آیت کریمه نه وشو. کرامت د اولیاء حق دی د اهل سنت والجماعت متفقه فیصله او متفقه عقیده ده. کرامت دي ته ویل کیږي چې د ولی الله په لاس باندې یو خرق العادت کار ظاهر شي چې عقل هغه نه مني. لکه اوس ګوره دغه وچه ډټ ته ګوره وچه ونی ته ګوره هغه په یو آن کې شین کېدل او بیا چې کم دی پخېدل او بیا په دې باندې دانې او پاکې تازه دانې راچول دا عقل کله مني چې په دومره لږ مونده کې دا وشي چې کوم خبره عقل نه مني او د ولی الله په لاس باندې ښکاره شي دغه ته کرامت وایي. او که د ولی په لاس باندې ښکاره شو آی ته بیا معجزه وایي د نبي. نو الله تبارک تعالی ته فرمایي فکلی نو ته خوراک کوا یعنی خوراک ته پاره ته دغه د کجوري موجود کړی شو وشربي اوسکا هغه نهر ته موجود شو وقر عینا او خوګوا غسترګ خپلې یا خوا غسترګ خپلې نو یا خوا په څه سره یا خدغه چې دغه وبو ویګنه او یا دا چې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو نو د عیسی علیه السلام په وجه باندې خپل سترګي یا خوا غته ګوره او سترګي بد یخیږي بل د غم د لاسه چې سړی نو اوخ کې بهيږي نو د سترګي او سره ګرميږي اوخ کا ګرمي او د خوشحالي چې کوم اوخ کوي هغه ګرمنه غي یخي د دې مبارک د سترګي د غم د لاسه اوخ کې تویولې د سترګي ګرمي شوی نه په دې وبوګ باندې یخوا او یا چې کوم د عیسی علیه السلام ته ګوره نو خوشحاليږي با. فإما ترين من البشر فإما ترين كتچتا وګوري من البشر د بشرنا احد اسوک لرا یو څوک وګوري چې پتا پس راشي او تا توجد سو واقعه وشولا فقولي نو تور توایا اني نظرت للرحمن بشک ما نظر منلې د رحمان ذات تفار صومن نو صومن معنا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې فرمایي صومن معنا سمتن د خاموشي چې زه خبري بچا سره نه کوم او یا صومن معنا روجا چې زمانن روجا ده فلم اکلم اليوم زب خبر نه کوم نن ورځ انسیا د یو انسان سره دا دغه مخکنو خلکو په شریعت کې نسوارو په شریعت کې چې کوم ده دا خبره وا چې دی په نظر منلو نو نظر به چې کم دی هغه د خبرو نه منلو چې زب خبر نه کوم خبرې با نه کوم اسه خو روجا چې کوم ده هغه مطلق امساک ته وي بندیدو ته وي کته څنګه خبرونه بن کې یا د خوراک سقاق نه ځان بن کې او په شریعت کې چې کوم ده زمونږ په شریعت کې نبی صلی الله علیه وسلم په شریعت کې روجا د امساکات ثلاثه ته وي د دریو سيزونو ځان بندول خوراک نه د سقاق نه او د خپل بیبي سره کورواله کول د دې دریو خبرونو ځان بندول د صبح صادق نواخله تر غروب شمس پورې د روجا اصطلاحي ده او هر مطلق ځان بندول کده خبرونه کدار سنې دغه ته چې کوم به روجا لغوي ویل کېږي.